السلام علیکم د نیوز ون سپیشل پولیو پروګرام کې تاسو کوربه عظمت ګل تاسو ته هرکلی وایي. دې پروګرام کې به موږ د پولیو حوالې سره د پولیو مشران هم هلو، د سکیورټي حوالې سره به پولیس افسران هم هلو، د هغوی موقع په تاسو سره شیر کوو. دا وخت زه په پیښور ایمرجنسي پولیو پروګرام سنټر کې موجود یم. کم مهم چې اوس شروع کړی شوی دی د هغې لپاره تقریبا 1.5 پولیس اهلکار په ځای تعینات کړي شوي دي. د دې نه علاوه تقریبا 2.5 ټیمونه هم جوړ کړي شوي دي او د تقریبا 62 لاک ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د دې پروګرام مقصد دا دی چې د عام وګړو سره د پولیو ټیم چې کوم ایمرجنسي پروګرام مشران دي، د دې نه علاوه پولیس اهلکار دي، د هغې نه علاوه عام وګړي دي، علما کرام دي، د هغې سره د میډیا کم کردار دی، میډیا په ذریعه هم عوامو ته آګاهي وشي. د میډیا د کردار د حوالې سره دا پروګرام مونږ کوو چې عوامو ته مونږ اویرنس ورسوو او دا ملک خصوصي طور د خپل ملک پاکستان د پولیو څاڅکو د پولیو څاڅکي ماشومانو ته خپل ورکړی. مونږ د دې آګاهۍ لپاره دا اهم پروګرام مونږ خپل تاسو سره کول غواړو او د هغوی چې کوم مشران دي، د پولیو ډاکټران دي، پولیس اهلکار دي، د هغوی اواز هم تاسو ته در ورسوو، آګاهي هم تاسو ته در ورسوو او خصوصي طور پر د میډیا چې کوم کردار دی هغه هم وړاندې راشي، ځکه چې دې ملک نه د پولیو د مرض ختمولو لپاره میډیا کم کردار ادا کوي. د دې پروګرام مقصد دا دی چې موږ خپل کردار تاسو ته وړاندې راولو، ځکه چې په دې کې د میډیا او د علما کرامو او د والدینو او د عام معاشرې د عام وګړي اهم کردار دی. جی کتونکو دا وخت ما سره د صوبایي پولیو پروګرام کوارډینیټر عبدالباسط صاحب موجود دی. د هغه نه به تپوس کوو چې دا روان کوم مهم دی په صوبه کې، د دې حوالې سره هغوی څونه ټیمونه جوړ کړي دي او د دوی څه هلې ځلې دي. د خوشخبرۍ خبره دا ده چې باسط صاحب مونږ په فیلډ کې په 400 کې راټینګ کو او په 400 کې زه دا انټرویو کوم. د ده نه زه تپوس کوم چې څونه مهمونه دې نه مخکې تیر شوي دي او دا مهم څومره اهم دی د خیبر پښتونخوا د ماشومانو لپاره د پولیو د ختمولو لپاره د دوی څه هلې ځلې دي. باسط صاحب ډېره مننه. دا راته ووایه چې د پولیو دا څوم مهم دی په صوبه کې او څونه ماشومانو ته به تاسو د پولیو قطرې ورکوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ډېره مننه ستاسو د ټي وي چې موږ یې واغېشتو لایف. زموږ دا کمپین چې دی دا د دې کال 9م کمپین دی او په دې کمپین کې زموږ چې کم ټارګټ ماشومان دي هغه 2.5 لکه دي او د دې لپاره چې کم ټیمونه تشکیل شوي دي په فیلډ کې د هغې تعداد 1.5 دی. دې سره سره 50,000 د سیکیورټي لا انفورسمنټ ایجنسیز پرسنل چې دي هغه لګیا دي سیکیورټي ورکوي. دا خبره به تاسو ته معلومه وي چې په خیبر پښتونخوا کې الحمدلله د تیر یو کال نه بلکې د 14 میاشتو نه د پولیو وایلډ پولیو وایرس یو کیس هم نشته. زموږ انوایرمنټل سیمپلز چې دي هغه هم د تیر کال په نسبت باندې ډېر زیات کم دي او زموږ صرف د ویکسین ډیرایډ پولیو وایرس یو کیس دی چې په ټول پاکستان کې د هغې 8 کیسونه دي. زموږ یو دی، په پنجاب کې یو دی، بلوچستان کې 2 دي او په سند کې 2 دي. نو زموږ دا کمپین چې دی انشاءالله دا نن نه سټارټ شو په ټوله صوبه کې. صرف 2 ضلعې داسې دي چې هلته به دا کمپین په مردان کې د شلم نه او په ساوت وزیرستان کې به د 20م نه شروع کیږي. په پیښور او په خیبر کې به دا کمپین 9 ورځې وي او باقي اضلاع کې به دا کمپین 15 ورځې وي. باسط صاحب دا راته ووایه چې هلې ځلې څه دي، والدین ته عوامو ته څه اویرنس دی او دا کمپین ولې دومره اهم دی چې ماشومان ته کوم څاڅکي ورکول کېږي د هغې حوالې سره هم خپل نظر شریک کړي. داسې کار دی چې زمونږ تر څو پورې چې په انوایرمنټ کې دا وایرس موجود دی، تر کومې پورې چې کوم د نالو نه مونږ دا سیمپل الو په هغې کې د وایرس موجودګي ظاهریږي، نو د دې مطلب دا دی چې هر یو ماشوم چې کوم د 5 کالو نه کم دی نو هغه ته خطره ده، د هغه د اپاهج کېدو، هغه ته د فالج د لګېدو خطره ده. نو د دې پولیو وایرس حساب داسې دی چې د په هر 200 ماشومانو کې یو ماشوم پیرالایز کوي، د فالج اټیک پې کوي. نو دا هغه ماشوم چې د هغه بنیادي چې کوم جسم له خوراک ضرورت یې ډېر زیات کمی، د امیونټي ډېره زیاته کمه وي. نو ځکه مونږ وایو چې دا کمپین هر کله مونږ کوو که هر څو ځله کېږي، خو که د ماشوم عمر د 5 کالو نه کم دی نو هره پیره به هر ماشوم د پولیو دا 2 قطرې خامخا خوري. دا اساس کې به دی خامخا خوري. د هغې وجه دا ده چې زمونږ د ماشومانو امیونټي چې ده هغه کمزورې ده، مضبوطه نه ده او زمونږ د ماشومانو چې کوم ورسره نورې د دست او د اسهال دا قسم ډایریا بیماریانې دي د هغې په وجه باندې د هغې په جسم کې چې کوم
نیوټرینټس دي هغه هلته زیات وخت نه تیریږي جسم نه غوځي د هغې په وجه باندې د دې سسپټیبلیټي چې کوم ده پیرالسس ته یا فالج طرف ته هغه ډېره زیاته ده دې دپاره یو خو زمونږ د کمپین دا سټراټیجي ده دې سره سره زمونږ د هیلث کیمپس سټراټیجي هم ده مونږ په دې کال کې 3 ځل تر اوسه پورې پېښور کې هیلث کیمپس لګولي دي اوس به انشاءالله د دې کمپین نه پس د 5 اکتوبر نه تقریبا په 3 ورځو کې مونږ 80 کیمپونه په د پیښور په مختلف یوسیز کې انشاءالله لګو نو په هغې کې به د پولیو د کترو نه علاوه انجکټیبل چې کوم آی پی وي ده ماشومانو ته چې کومه لګي هغه د 4 میاشتو په عمر کې هغه به ورته لګي ورسره چې کوم میندې دي یا چې کوم د چا ماشومان دي هغې ته چې کوم د نیوټریشن یا د غذایت نور څه کمې بیشی دی هغه به ولې انشاءالله پوره کوو او دې سره سره کم دی پورې چې تاسو دا اویرنس خبره وکړه نو زمونږ د پری کمپین یو سټیج چلیږي د 15-20 ورځو مخکې د دې کمپین نه د شروع کېدو نه 15-20 ورځې مخکې چې په هغې کې مونږ کوشش کوو چې مونږ ټولو والدینو ته رسایي وکړو او هغې ته دا پیغام ورسوو چې څومره زیاته خطره ده په دې انوایرمنټ کې او ولې دا خبره زیاته ضروري ده چې ماشومان د په هر کمپین کې دا 2 کترې خامخا والي باسط صاحب دا راته هم ووایه تاسو چونکې د چارسدیش شبقدر هغه سیمه کې موجود دی چې دلته زیاتر ترټ هم شته او خلک انکاري هم دي د دې حوالې سره نن تاسو راغلي یې خلکو سره مو خبرې اترې وشوې دې حوالې سره خپل نظر شریک کې مونږ چې دلته نن سهار چې اناګوریشن وشو نو بیا دلته رالو مونږ دلته یو 2 یوسیز وکړې په سیټي کې بیا دلته چې کوم د ډي سی صاحب د هغه سره مو میټینګ وکړو نن د نن کمپین صورتحال باره کې بیا دلته شبقدر ته رالو دلته چې کوم د دې دا څونه یوسیز دي د هغې چې نن څونه هغې ویکسینیشن کړی و د هغې جایزه مو واخیسته نو الحمدلله یو خبره خو دا ده چې د کوم ځای پورې چې د ریفیوزل تعلق دی نو په شبقدر کې ریفیوزل دومره نشته ایز کمپیر ټو نور ښارونه بعضې یوسیګانې داسې شته چې هلته چېرته 12 چېرته 10 د دې نه زیات سیوا دغه نشته ریفیوزل نشته دلته زیاته مسله چې کومه ده هغه د ټیمانو د کار ده د هغې چې کوم دغه د اپریشنل تیاري دی یا د هغې د مایکروپلین د تیاري ده چې کوم ټیکنیکل زمونږ د پروګرام سایډ دی په هغې باندې کمزورتیاګانې شته او هغه نن چې کوم د یوسیګانو انچارج څونه وو هغې راله هغې سره نن مونږ کېناستو د ډي سی صاحب په مخامخ او چې د چا کم څه کمې بیشی و هغه مو ورته ووایي چې سبا نه دا پوره کړي او اے سی صاحب هم ناستو د شبقدر نو د هغې ټولو په نالج کې مو دا خبرې راوستې و انشاءالله امید لرو چې دلته کمپین مخکې هم ډېر زیات ښه شوی دی ورسره دا 4 ورځې پاتې دی به نور هم ډېر ښه وي انشاءالله باسط صاحب د افغانستان حوالې سره راته ووایه په تورخم بارډر باندې تاسو ټیمونه تعینات کړي دي یا مستقل دي یا ارضي دي هغې حوالې سره خپل نظر شریک زمونږ جی دا څونه په فارمل کراسینګ پوینټ دي که هغه انګور اډه ده خرلاچي دی تورخم دی داسې د بلوچستان سایډ ته چې کوم فرینډشپ ګیټ دی په هغې باندې زمونږ پرمننټ ټرانزټ پوینټ دی دا او په هغې باندې مونږ آل ایج ویکسینیشن کوو د آل ایج ویکسینیشن مطلب دا دی چې په هغې کې مونږ دا نه ګورو چې ماشوم دی او که بوډا دی او که ځوان دی خو چې څوک د هغې غاړې راځي نو هغه ته که د هر یو عمر نو هغه ته د پولیو ډراپس ورکېږي تر څو پورې چې د دغه نه مخکې دا کوم واقعیت چې وشو په افغانستان کې د هغې نه مخکې هغه سایډ ته د هغې د پولیو ټیمان ناست و هغې بیا په دغه هنګامي صورتحال کې بیا پاسېده نو اوس زمونږ صورتحال دا دی چې د هغه طرفه کم کسان راځي هغې ته مونږ کترې ورکوو چې د دې طرفه کم ځي نو هغې ته هم مونږ ویکسینیشن کوو دې سره سره چونکې تاسو ته پته چې په ساوت وزیرستان کې د انوایرمنټل سیمپل پوزیټیو شوی دی نو د دې زیاته خطره دا ده چې دا د نورو لاندې ډسټرکټو ته هم راخور شي نو بیا چې د ساوت وزیرستان د کم بهر وتونکي یا د دننه راتلونکي کمې لارې دي په هغې باندې هم مونږ خپل کسان کېنولي دي او سره د ویکسینو نو هغې چې څومره ماشومان بهر راوځي یا دننه راځي نو که د کم یو روټ نه هم راځي نو هلته هم ویکسینیشن روان دی باقي زمونږ یو UNHCR سره په دې باندې میټینګ شوي دي چې کیمپونه به کم ځای کې جوړیږي نو لا خو د هغې څه صورتحال کلیر نه دی خو زمونږ ټیمان چې کم ځای کې به کیمپونه جوړیږي او څونه کسان به لګي د هغې ټریننګز او د هغې دپاره د لاجسټک پروکیورمنټ هغه ټول هر څه برابر دی او چې کم ځای کې بیا نوې کیمپس جوړیږي هلته به مونږ خپل کسان ډپلوی کوو انشاءالله باسط صاحب دا راته ووایه چې د پولیو څاڅکي چې کوم دي د ډېر خلک نه ورکړي په دې وجه چې دا مسله ماشومانو ته جوړه نه کړي دا څونه پورې محفوظه دي ماشومانو دپاره او خصوصي طور پر چې د افغانستان نه کوم کډوال راځي د هغوی دپاره څه دغه دی ګورې جي افغانستان کې تر کومې پورې صورتحال دی نو هلته د پولیو ویکسینیشن چې دی هغه د تیر 100 کالونه متاثره شوی دی یعنې داسې به ډېر زیات ماشومان تاسو ته میلو شي چې هغې ته د ډېرې عرصې نه دا کترې نه دي رسېدلي نو هغه ماشومان چې دي د هغې د خپل صحت دپاره هم ضروري ده چې دا کترې مونږ هغې ته ورسوو او بل دا ماشومان که دې خوا راووړي او دا کترې هغې ته میلو نه شي نو زمونږ د ماشومانو دپاره هم دا خطره ده نو هغه زمونږ په پرایورټي لیست باندې دي چې دا مونږ کور کړو دغه ماشومان دا راته ووایه باسط صاحب چې د معاشرې کم وګړي تاسو ځان سره ملګري کړي دي لکه میډیا شوه علما کرام شو او دا پولیو ویکسین دا کترې څومره پورې محفوظه دي
تر کومې پورې چې د دې د محفوظ کېدو سوال دی نو په دې باندې که تاسو وګورئ چې څونه مکاتب فکر علما دي مولانا تقي عثماني صاحب دی داسې ورسره نور څونه تاسو د حقانیې وګورئ چې څونه په دې باندې فتاوا دي د دې د شرعي حرمت حساب سره هغه راغلي دي او په هغې باندې ټولو خلکو خپله فتوا ورکړې ده ټول مکاتب فکر خلک هغه مني بلکې تاسو د دې میډیکل پوینټ اف ویو سره د دې جایزه والئ نو په دې باندې لکه چې ډېر غټ غټ ریسرچر دي هغوی خپل ریسرچرز په دې باندې پراته دي او چې څونه اسلامي ممالک دي په ټولو کې بشمول د سعودي عرب او د ټولو ملکونو نه چې کوم ځای کې د دې رنځ خاتمه شوې ده هم په دغه د الله په فضل باندې د دغه دوایۍ سره شوې ده نو کم تر څو پورې چې د دوایۍ د افیکیسي یا د دې ښه والي یا د خرابوالي خبره نو په هغې باندې هېڅ دویم سوال نشته ښه اوس راځو زموږ چې کوم ملګرتیا ده په دې پروګرام کې نو په دې کې ګوره موږ سره علما کرام دي تقریبا د 600 نه سیوا څونه چې مختلف دغه دي د دې بورډونه دي هغه ټول موږ سره په دې کې شریک دي دې سره سره د موږ د پرسپشن مینجمنټ انیشیټیو په نوم باندې میډیا سره زموږ یو همکاري روانه ده په هغې کې ستاسو چینل هم شامل دی داسې نورې ډېرې چینل دي چې هغه وقتاً فوقتاً زموږ میسیجونه د پرنټ الکترونیک د لارې د پرنټ میډیا د لارې د الکترونیک میډیا د لارې داسې د سوشل میډیا د لارې هغه ټایم ټو ټایم ډیسمینیټ کیږي او په دې باندې موږ خپلو خلکو کې او ماشومانو د دې مور پلار ته اویرنس او آګاهي ورکوو باسط صاحب دا راته ووایه چې زیاته خطره مطلب یو ځای نه خطرې ګنټري بجاو شي چې دلته به پولیو وایرس خورېږي هغې دپاره ستاسو بیا څه لایحه عمل دی ګورئ جي چې کوم ځای کې مونږ چونکې انوایرمنټل سیمپلینګ کوو د دې نالو نه مونږ وبالو هغه نیشنل انسټیټیوټ اف هیلث ته لیږو نو چې کوم ځای کې مونږ ته بیا وایرس په اوبو کې د نالۍ په اوبو کې وایرس میلو شي نو هلته فوراً مونږ مخکې سره په 2 هفتو کې دننه یو هغې ته مونږ ریسپانس وایو هغه خپل ریسپانس مونږ کوو مخکې سره په 2 هفتو کې بیا د ورپسې 2 هفتې بعد مونږ بیا 2 ریسپانسز ورپسې نور کو او ګریجوالي د هغې سکوپ مونږ سیوا کوو اوس چې څنګه تاسو له پته ده د پېښور په انوایرمنټل سیمپل کې د ویکسین ډیراید پولیو وایرس سامپل پوزیټیو شوی دی د هغې دپاره اوس په دې کمپین کې مونږ 51 یوسیګانې آوټ اف ټوټل اف 103 د پېښور چې کوم 103 یوسیګانې دي په هغې کې 51 یوسیګانو کې مونږ ټرایویلنټ چې کوم زمونږ ټي او پی وي ویکسین دی چې کوم د درې وړو وایرسونو خلاف 1 2 3 د درې وړو خلاف هغه کارګر دی هغه کوو بیا چې کله مونږ انشاءالله دا وکړو نو ورپسې به د 11 اکتوبر نه ورپسې چې کومه بله میاشت را روانه ده بیا به مونږ په مردان ډویژن او پېښور ډویژن کې مونږ دویم کمپین کوو او ورپسې به انشاءالله بیا د 15 نومبر نه بیا به د دې دریم ریسپانس کیږي نو چې چېرته مونږ ته انوایرمنټل سیمپل پوزیټیو میلو شي نو زمونږ د ریسپانس هغه طریقه دغه شاني باسط صاحب دا راته هم ووایې د اګاهۍ اویرنس حوالې سره والدینو ته عوامو ته وګړو ته تاسو څه میسج ورکول غواړئ چې دا پولیو څاڅکي هغوی خپل ماشومانو ته ورکړي چې دا ملک او دا صوبه د دې رنځ نه خدای پاک خلاصه کړي ګورئ جی بچي چې دي هغه د والدینو دپاره د الله پاک د ټولو نه غټ نعمتونو کې یو نعمت چې دی هغه ماشومان دي چې الله پاک چاته په جسم په ذهن باندې روغ وجود باندې سلامت ماشومان ورکړي بیا د مور پلار دا ذمهواري ده چې د دې ماشومانو خیال وساتي د دې کپړه جامه روټۍ د دې دوایي د دې غم او بندوبست په ټایم باندې وکړي دلته خو مسله دا ده چې سرکار کور په کور باندې دا دوایانې ګرځوي نه چې د دې دپاره نه ګرځوي چې دا په مفتو باندې یا په داسې مونږ اخیستي دي دا په ډېرو زیاتو پیسو باندې دا ډېر زیاته ګرانه دوایي ده ډېر په مشکل سره دا مونږ اغشتي دي روړې مو دي او دا مونږ والدینو ته پیغام دا ورکو چې په خپلو ماشومانو باندې دې ورحمیږي د دې رنځ نه د خپل ماشومان بچ کی او دا کم سهولت چې سرکار د دې کور ته بالکل فری اف کاست په مفته کې وروړي د دې نه استفاده وکړي د دې نه فایده والي او خپل کم یوم بچي چې د 15 کالو نه لاندې دغه عمر دی چې د کترو نه محروم نه کړي ډیره مننه باسط صاحب جی کتونکو دا عبدالباسط صاحب پولیو کوارډینیټر صوبایي کوارډینیټر هغه خپل ویوز تاسو سره شیر کړل او دې نه مخکې به زه نورو خلکو سره به هم دې حوالې سره خبرې کوو د سکیورټۍ حوالې سره به خبرې کوو ځای چې سوچي جی کتونکو دا وخت ما سره د پېښور د پولیسو مشر عباس احسن صاحب موجود دی د هغوی نه به تپوس کوو د سکیورټۍ حوالې سره د پولیو حوالې سره د تریټ حوالې سره او د سرچ اپریشن حوالې سره چې دوی سرچ اپریشن کله نه پیل کړی دی چونکې دا د پولیو مهم جاري دی دې دپاره دوی د سکیورټۍ څه ګامونه پورته کړي دي سی سی پي صاحب ستاسو ډېره شکریه چې تاسو ماله د نیوز ون سپیشل پروګرام کې ټایم راکو عباس صاحب د اپریشن حوالې سره راته ووایه چې سرچ اپریشن کې تاسو روزانه بنیادونو باندې دا پولیو چې کومه شروع شوې ده اوس سټارټ ته څونه خلک تاسو ګرفتاروئ او د هغوی خلاف څه کاروی کیږي ګوره دا چې کوم سرچ او سټرایک اپریشنز دي دا تقریبا روزانه بنیاد باندې زموږ 10 نه واخله 15 پورې په دې دواړو ضلعو کې اپریشنز کیږي د پېښور زموږ تقریبا 2500 ټیمونه دي او د خیبر زموږ تقریبا
یو زر ټیمونه دي چې کوم پولیو قطرې مختلف ځایونو ته ځي او خلک ماشومانو ته اچوي. په پېښور کې د ټیمونو دپاره هر ټیم سره زموږ کم از کم یو سیکیورټي اهلکار موجود دی. دغې علاوه هم ټوټل که موږ نفري وګورو نو زموږ سره 3700 کسان د پولیو ټیمونو سره نفرۍ باندې ډیوټۍ باندې لګېدلي دي. په دې کې چې دی نه صرف ټیمونو سره ډیوټي ده بلکې زموږ امبریلا سیکیورټي ډیوټۍ هم دي چې مختلف علاقو کې زموږ ټیمونه اویلیبل دي، موبایلز باندې اویلیبل دي. که خدای مکه چېرته څه ایشو جوړ شي، څه چېرته څه بل څه پرابلم راشي نو هغې رسپانډ کولی شي. د دې سره سره د خیبر کې زموږ تقریبا 1300 کسان دي په ډیوټۍ باندې لګېدلي دي چې کوم هر ټیم سره یو افسر موجود دی او دغې علاوه سره زموږ ریسپانس ټیمونه هم موجود دي مختلف ځایونو کې. سیکیورټي حوالې سره زه به تاسو ته دا هم ووایم چې موږ چې د دې تیارۍ 2-3 ورځو نه مخکې نه شروع کړی دی. موږ خپل مختلف ځایونو کې په خیبر کې هم او په پېښور کې هم سنیپ چیکینګ شروع کړی دی. په ټولو روډونو باندې ټول انټریز او ایگزټ پوینټس باندې زموږ سنیپ چیکینګ روان دی. دغې علاوه چې کوم داسې سینسیټیو ایریاز دي چې کوم ځای کې موږ ته خطره ده چې مخکې نه داسې ایشوز جوړ شوي دي، نو هغې ایریاز کې موږ سرچ او سټرایک اپریشنز کړي دي، هاوس ټو هاوس سرچز کړي دي. نو خپل تیاری خو موږ خپل پوره کړی دی. باقي دا چې کوم زموږ افسران په ډیوټۍ باندې دي هغې ته موږ ویلي دي چې هغوی به خپل او د خپل ټیم دواړو سیکیورټي خیال ساتي. هغوی ته موږ پراپر چې دی بلټ پروف جاکټ ایشو کړي دي، بلټ پروف هیلمټ ایشو کړي دي او پراپر بریف کړي دي چې هغوی به خپله ډیوټي څنګه کوي. بس احسان صاحب زما خو لومړی کوېسچن تاسو نه وشو. دا دویم کوېسچن هم دا دی چې سرچ اپریشن تاسو څومره پیل کړي دي او داخلي او خارجي راستي لارې دي، هلته چیک پوسټونه شته. په چیک پوسټونو باندې تاسو نور څه نفري سیوا کړې ده او هغوی له مو نور ټیمونه ورکړي دي؟ یو خو زموږ چې پرمننټ چیک پوسټ دي څومره چې د پېښور او د خیبر انټري او ایگزټ پوینټس دي هغه ټولو باندې زموږ ډیوټي موجود دي. خو اوس په دې حالاتو کې موږ ټول خپل ایگزټس کې خپل انټریز کې دغې ډیوټي موږ ډبل کړې ده، انهانس کړې هم ده چې او بل هغه پوینټس چې کوم وړې لارې دي هغې باندې هم موږ ایکسټرا ډیوټۍ لګولې دي چې څومره زموږ دلته دې وخت کې خلک راځي چې دغې پراپر موږ چیکینګ کولی شو او چې دلته نه څوک ځي دغې هم ایون چیکینګ موږ شروع کړی دی. سرجي دا راته هم ووایه چې اپریشن حوالې سره راته ووایه چې سرچ اپریشن کې تاسو روزانه بنیادونو باندې دا پولیو چې کومه شروع شوې ده اوس سټارټ ده تقریبا احتیاطاً راته ووایه چې څومره فګر تاسو څومره ملزمان په دې ګرفتار کړي، مشکوک افراد به مو ګرفتار کړي یا چې کوم مشکوک افراد دي هغوی ته مو تنبیه ورکړې ده؟ ګورئ دا چې زموږ کوم سرچ اینډ سټرایک اپریشنز کېږي دې کې مختلف قسمه زموږ کار هغه چیک کوو. موږ دې کې چې دی ګورو چې څوک کرایهداران په مختلف کورونو کې اوسېږي نو چې هغوی زموږ سره رجسټرډ دي که نه دي، که نه رجسټرډ نو هغوی موږ په کرایهدارۍ ایکټ کې نیسو. باقي دا ده چې موږ په 55-109 کې خلک نیسو، موږ 55-110 کې خلک نیسو چې خپل وجه نشي ثابتولی چې بھئی دې ځای کې زه دې وخت کې څه کومه لګیم، هغه څه شناخت ني یا داسې څه زموږ چې کوم اشتهاریان وي یا زموږ داسې څه خلک چې کوم په منشاتو کې انوالو دي یا هغوی سره څه منشات یا څه وسله چې پرته وي او هغې لایسنس ورسره ني نو هغه کسان ټول به ونیسو. زموږ ایوریج چې دی په ورځې کې په دې دواړو ضلعو کې تقریبا 10 نه واخله 15 چې د سرچ او سټرایک اپریشنز کېږي د ورځې او په دې هر یو اپریشن کې کم از کم که نور څه ني نو 15 نه واخله 20-25 پورې کسان مونږ اریسټ کیږي ولې چې هغه مختلف ځایونو کې مونږ زو پورا یو کس چیک کوو یو ځای چیک کوو. دریم کوېسچن دا دی چې پولیو حوالې سره چونکې دا پروګرام دی د پولیو حوالې سره د عوامو نه د والدینو او مشکوک افراد حوالې سره د عوامو نه تاسو څه تمه لرئ او څه میسج ورکول غواړئ مطلب چې هغه په مشکوک حالاتو کې تاسو ته څه اطلاع راکړي یا څه مطلب دا دی د حوالې سره څه آګاهي تاسو ورکوئ؟ ټول اول خو به جیزه هم د پولیو حوالې سره خبره کوم چې دا یو نیشنل کاز دی چې په دې کې زموږ ټول مشران چې دی په دې کې موږ سره یو ځای ولاړ دي د دروغو پروپاګنډې چې دي په دې کې نه راځي او دا کترې د خپلو ماشومانو لورکي دا زموږ د ماشومانو او زموږ د نسلونو ښېګړه ده. یو خو دا شی شو. بل دا چې سیکیورټي بل چې داسې سچویشن دی چې ډېر خلک دي چې زموږ دشمنان دي او هغه موږ له چې دی لارې کې ناست دي موږ له چې ډېر کندې کني پکار دی چې موږ خپله یو ځای شو که داسې څه شی موږ ته ښکاري داسې څه مشکوک سړی موږ ته ښکاري داسې څه مشکوک د خلکو څه خبرې دوی ته پته لګي نو هغه د پولیس ته زموږ په هیلپ لاینز باندې موږ ته ډایرکټلی وایي یا زموږ تاڼو ته دی وایي یا چې کوم افسر سره دغې رابطه وي هغې ته دی وایي چې دغې موږ ان ټایم دغې ته ریسپانس ورکولی شو. جی عباس صاحب تاسو ډېره شکریه چې تاسو موږ د پروګرام خصوصي پولیو چې کوم سپیشل پروګرام دی د نیوز ون هغې لپاره موږ له ټایم راکړو. ستاسو یو وارې زه بیا شکریه ادا کوم.
जी कतुनको دا वخت زه په مردان کې موجود یم چېرته چې ما سره د مردان ډي ایچ او ډاکټر کچکول صاحب موجود دی د هغه نه به د پولیو حوالې سره تپوس کوو چې پولیو ولې دومره اهم دی دا څاڅکي ورکول ماشومانو له او دا مرض د کوم ځای نه خورېږي او د دې مخنیوي به څنګه کېږي ډاکټر صاحب ډېره مهرباني ما ته په پولیو پروګرام سپیشل نیوز ون کې ټایم راکولو تاسو زه ډېر شکرګزار یم دا راته ووایه ډاکټر صاحب چې لومبی کوېسچن زما دا دی لومبی سوال زما دا دی چې دا پولیو څاڅکي د ماشومانو لپاره ولې دومره اهم دي والدینو ته به تاسو څه میسج ورکول غواړئ او دا مرض د کوم ځای نه خوري دا څه ده چې پولیو قطرې اهم پدې دي چې د پولیو بیماری نه زموږ بچي بچ کوي کومه چې لاعلاجه بیماری ده او ټول عمر بیا پاهجي په معاشره په خاندان بوجي او د دې معاشري یو کارآمد شهري نشي جوړېدی بیا یو اپاهج کس پسنګ د ملک مستقبل صحتمند وګړی چې دغه د قوم د پاره ډېر زیات ضروري دی نو دا څه ده چې پولیو بیماری بچ کی چې کم لا علاج بیماری ده پولیو ساس کې ډېر زیات ضروري دي هر کمپین کې هر ځل چې زموږ ټیمان څنګه زی نو والدینو ته دا خاصه چې مهرباني وکړي خپل بچو ته هر ځل 2 قطرې د پولیو وچوي چې دغه شان د دې لا علاج بیماری د پولیو بیماری چې دینه بچي د دې د مخنیوي لپاره ډېر زیات ضروري دي دغه شان ټولې دنیا نه د پولیو نوغه ختم دی اریډیکیشن شوی دی 2 ملکونه پاتې چې هغه کې زموږ خو وطن پاکستان او افغانستان خو الحمدلله مونږ هم اریډیکیشن ته ډېر نږدې یو ولې چې 2021 کې زموږ سره پولیو کنفرم یو کیس دی او هغه هم د بلوچستان کله عبدالله نه دی ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دا خو ډېره د خوشخبرۍ خبره ده چې دا سخت کال د پولیو صرف یو کیس راپورټ شوی دی هغه هم د بلوچستان نه د کې پی حوالې سره خپل نظر شیر کې او خاص کر والدینو ته څه میسج ورکول غواړئ دا څه ده د کې پی حوالې سره هم دا دی چې الحمدلله داسې کوالټي کمپین د پولیو وشو او زمونږ والدین زمونږ ټیمز ټول مونږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن یو پیج باندې نو د خوشحالۍ خبره داره چې زمونږ دلته کې انوایرمنټل سیمپل چې د مردان ناغېستلي شوي دي هغه الحمدلله نیګیټیو دي والدینو ته زما دا خاص دی چې مهرباني وکړي په پروپیګنډاز باندې بالکل عمل مه کوئ خپلو بچو ته چې زموږ د پولیو ټیم درځي 2 قطرې واچوي او دغه شان د دې لاعلاجه بیماری چې څه ته پولیو بیماری وي د دې نه د بچ کېدو واحد لاره داره چې موږ خپلو بچو ته پولیو قطرې واچو ټولې دنیا نه اسلامي دنیا نه د دې پولیو قطرو په وجه باندې د دې بیماری نوغې د دې وایرس نوغې د دې جړلې ختمې دي او الحمدلله موږ هم ډېر نږدې یو چې پاکستان به انشاءالله پولیو فری سرټیفیکیټ پاکستان ته ملو شي ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دا مرض د کوم ځای نه خورېږي چې هلته کم از کم والدین یا نور ماشومان دي چې د هغوی هلته مخنیوي وشي خورېږي خاص کر د کوم ځای نه دا څه ده چې د دې د خورېدو در یو بیماری د خورېدو یو طریقه ده د دې اوروفیکل روټ دی لکه دا د که زمونږ والدین زمونږ بچي لکه څنګه چې اسلام مونږ ته درس راکوي صفایي نیم ایمان دی نو چې کله مونږ زمونږ که میندې دي بچو ته خوراک ورکوي هغې لاسونه وینځي صابون سره دغه شان بچو له وینځي او د صفایي خیال ساتو نو د دې بیماری مخنیوی د پولیو قطرو په ذریعه او د صفایي په ذریعه باندې دا کیږي او چونکې دا د یو انسان نه بل ته خورېږي هیومن ټو هیومن د دې ټرانسمیشن دی اوروفیکل روټ دی نو که زمونږ د اوبو سیسټم سینیټیشن د صفایي سیسټم دا ټیکي برابري یو معیاري پروګرام نو د دې مخنیوی په دغه ذریعه کیږي صفایي نیم ایمان دی ډېره مننه ډاکټر صاحب دا و ډاکټر کچکول صاحب ډي ایچ او مردان چې هغه موږ سره خپل نظر شیر کو خپل خاص کر والدینو ته آګاهي ورکړه او والدینو نه دا خواست وکړو چې تاسو خپل ماشومانو ته دا ځل دا څاڅکي ضرور ورکړئ چې دا مرض د پاکستان په مکمل توګه ختم کړی شي جی کتونکو دا وخت زه د چارسدې پولیسو مشر زیب الله خان سره موجود یم د هغه په آفس کې چونکې دا پولیو مهم ډېر اهم دی د سکیورټۍ حوالې سره نو دا زه چارسدې کې چونکې موږ موجود وو نو ما ډي پی او صاحب سره رابطه وکړه ما چې د دوی د نظر هم د خپل کتونکو سره شیر کو ډي پی او صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو خاص کر د سکیورټۍ په حوالې سره ډي پی او صاحب خپل نظر را سره سکیورټۍ حوالې سره شیر کړي چې تاسو څونه ګامونه پورته کړي دي خاص کر د پولیو مهم دپاره او څه احکامات تاسو ته جاری شوي دي
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम عظمت ګل صاحب ټولو نه مخکې خو به زه ستاسو د ادارې د نیوز ون او ستاسو سره چې کوم میلمانه او ټیم راغلی دی د هغې ډېر زیات مشکور یم د هغې شکریا ادا کوم چې تاسو ماته په یو ډېره حساس او انتهایی اهم معامله باندې زما د رای اخیستو هغه کړی دی هیله کړې ده او تاسو دلته تکلیف کړی دی راغلی یې ټولو مخکې خو به زه دا خبره وکړم چې زمونږ د انسپکټر جنرال اف پولیس خیبر پښتونخوا او زمونږ د ریجنل پولیس آفیسر مردان د ویژن او د وینا مطابق د پولیو حواله سره زمونږ زیرو ټالرنس دی د سکیورټي په حواله باندې کمپرومایز بالکل نشته او دې سلسله کې نن چې تاسو کوم سئولی دلو تاسو وزټ وکړو مختلفو علاقو ته د ضلع په خپل نظر باندې موکتو د دې نه تقریبا یو هفته مخکې دا هلې ځلې مونږ شروع کړي دي هغه ځایونه چې کوم ولنریبل پوینټس او موږ ورته دا ویلی شو چې د لا اینډ آرډر حوالې سره او د سکیورټي حوالې سره د پولیو ټیمونو لپاره یا د هغې د افسرانو لپاره خطره جوړېدی شوه هغه ځایونو کې موږ باقاعده په ډیلی بیسس باندې 2 یا 3 سرچ اپریشنز کړي دي الحمدلله په تیره یو هفته کې زموږ د سرچ اپریشنز تعداد چې دی نو هغه 14 دی او په هغې حوالې باندې چې مونږ کم سسپیکټس کم مفرور عناصر او چې کم هغه خلک سکیورټي ته یا امن و امان ته خطره جوړېدلو نو هغې مونږ نیولي دي د هغې تعداد دی تقریبا 155 نو کم کسان چې هغې کې کلیر دي یا عدالتونو ورته ضمانتونه ورکړي دي نو هغه مونږ بیا پریښي دي او د هغې نه علاوه چې کم کسان مونږ ته مطلوب په نورو مختلفو حوالو سره نو هغې بیا مونږ قانوني کاروایۍ نه بعد جیل ته لیږلي دي الحمدلله نن ورځ پورې د دې ټایم پورې چې کوم مونږ ناست یو نو تاسو په خپله وکتل د سکیورټي صورتحال چې کوم دی نو هغه کافي بهتر پاتې شو او د یو ځای نه هم الله پاک رحم کړی دی د الله پاک ډېر لوی کرم دی او زمونږ د ځوانانو افسرانو کوشش دی چې د هغې په وجه باندې داسې څه ناخوشګواره واقعه مونږ ته مخې ته نه ده راغلې او دا کوشش به انشاءالله را روانې 4 ورځې چې کومې نورې پاتې دي هغې کې هم جاري ساتو باوجود د دې چې زمونږ ټول افسران او جوانان چې کوم دي هغه په سکیورټي ډیوټیانو کې وو مونږ بیا هم په 1-2 ځایونو کې سرچ اپریشنز جاري ساتلي دي دا صرف هغه عناصرو ته مونږ باقاعده واضح پیغام ورکول غواړو چې مونږ ودنه یو هر څه باندې منظر دی او الحمدلله د امن و امان برقرار ساتلو لپاره به مونږ ټولې هلې ځلې کوو څو پورې چې د اعداد و شمار تعلق دی نو زمونږ په ضلع کې چې کوم موبایل نارمل ویکسینیشن ټیمونه دي نو هغه دي 1022 د هغې نه بعد 591 نور ټیمونه دي چې هغې ته مونږ سټیټک ټیمونه وایو هغې ته مونږ مانیټرینګ ټیمونه وایو هغې ته مونږ اوورسینګ ټیمونه وایو هغه دي 591 او د دې ټولو چې کوم دغه مونږ کړی دی ترتیب مونږ جوړ کړی دی نو هغه دا دی چې مونږ ته به د 1891 افسرانو او د جوانانو ضرورت وي نو الحمدلله مونږ کوشش دا کړی دی چې د خپل ریسورسز نه کار واخلو او هغه ټول بروی کار راولو او دا ټیمونه مونږ ټول ان پلیس کړي دي علاوه د 2 ځایونو نه چې هلته د ټرانسپورټیشن لږ غوندې پرابلم جوړ شوی و آوټ آف 1022 ټیمونو کې صرف 2 ټیمونه داسې وو چې هلته زموږ جوانانو لږ غوندې نیمه ګنټه 45 منټ لیټ تللی دي خو زه په خپله هغه ځای ته ننتلی یم هغه ټیمونو سره میلاو شوی یم هلته ما وکتل تقریبا د 12 بجو پورې د 70% نه زیات کار شوی و باقي 30% دپاره ما د هغه ځای متعلقه ایس ایچ اوګان چې کوم دي هغه وټاکل او هغې ته مې وویل تاسو به دې سره ودرېږئ هغې پورې به ورسره ولاړ یې څو پورې چې دا کار د خیر خیریت سره ختم شوی نه وي دې نه علاوه زه به په دې موقع باندې خامخا دا ذکر کوم ستاسو نه مخې چې موږ سره د فرنټیر کور افسرانو او جوانانو زمونږ سره د فرنټیر کانسټبلري افسرانو او جوانانو او زمونږ سره ډسټرکټ اډمنسټریشن ډېر زیات تعاون کړی دی او مونږ ټول تقریبا په یو پیج باندې وو او زمونږ چې کم کمزوري وه د ریسورسز د کمی په حواله باندې یا د نفرۍ په کمی حواله باندې نو هغه کمی مونږ الحمدلله نن نه دی فیل کړی او مونږ باقاعده پراپر طریقې سره کمپین چلولی دی او ریزلټس او ټارګټس چې کوم دي هغه مونږ اچیو کړي دي ډي پی او صاحب دا راته هم ووایه چې کوم انکاري والدین دي د هغوی سره بیا تاسو صلاح عمل دی څه ټیمونه تاسو جوړ کړي دي ضلعي حکومت یا پولیو چې کوم ټیمونه دي هغې حوالې سره سره خپل نظر شیر کړئ چې تاسو هغوی سره بیا هغوی څنګه هغوی اویرنس هغوی ته ورکوئ او هغوی رضا کوئ
عظمت ګل صاحب خبره دا ده چې تاسو ته به پته وي چې د انکاري والدین چې کم دي نو هغه مختلفو حوالو سره د هغې خپل پرابلمز وي. بعضې کسان وي چې هغې دا څیز ښه نه ګڼي. دویم هغه خلک دی چې هغه د هغې نه علاقایي طور خپله فایده اخیستل غواړي. دریم هغه معاملې دي چې کوم د قومونو منځ کې یا د کلو منځ کې معاملې دي او هغې هغه ډیمانډ رامخکې کړي. شاید د ادارو نه هغه کار په هغه ټایم باندې شوی نه وي نو هغې دا د یو ټول په طور باندې استعمالوي او کوشش دا کوي چې هغې دا وکړي چې مونږ د دې موقع نه فایده والو چونکې دا ډېر امپورټنټ مهم دی، دا ډېر زیات سینسټیو هم دی. بدقسمتۍ نه شاید مونږ د دنیا واحد د ملک پاتې شوي یو که نه چې دلته د پولیو د اوسه پورې اگزسټنس شته، باقي د ټولې دنیا نه خلکو لرې کړی دی. هغې باندې مونږ پوره فوکس کوو، کوشش دا کوو چې زیرو ته یې راولو، خو هغه به یو ډېر غټ آسک وي، ډېر غټ به دغه وي. خو دا وایو مونږ چې فرض کا 34-33% د تیر کمپین کې مونږ راکم کړی دی، که 34-33 مونږ نور هم راکم کو نو دا فګر به انشاءالله مونږ 200 راولو او دا سره وعده کوو انشاءالله چې نیکسټ کمپین کې به زیرو کوو د خیره سره. ډي پی او صاحب دا راته هم ووایه د اګاهۍ حوالې سره، والدینو حوالې سره، مشکوک افراد حوالې سره د عوامو نه تاسو څه اپیل عوامو ته کوئ او د څاڅکو ورکولو حوالې سره والدینو ته څه اګاهي ورکوئ، څه اپیل کوئ؟ زما بحیثیت یو باشعور شهری او د یو باشعور قوم د چارسدې او د ټول کې پی عوامو ته دا درخواست دی چې دا زموږ قومي فریضه ده. د دې چې کوم فال آوټ دی، د دې چې کوم نقصانات دي هغه ډېرو والدینو په خپله کتلي دي. مه کوئ داسې چې ستاسو هم ماشومان تاسو ته په معذور حالت کې په کټ کې یا په کرسۍ کې پراته وي او تاسو هم بیا جاړئ او هغه ماشومان هم جاړي. د دې نه علاوه موږ له د قومونو په تاریخ کې هم سرخرو کېدل پکار دي. داسې یو څیز چې د ټولې دنیا نه ډېر غریبانان بیکورډ ملکونه زموږ نه اکانومي ډېره ورکوټې ده، کمزورې ده او د هغې باوجود هغې لګېدلې دي او د هغې ایریډیکیشن یې کړی دی، ډېر سکسسفولي کړی دی او موږ د اوسه پورې باوجود د دې چې یو باوقاره، یو باعزته، یو تکړه قوم یو، موږ د دې نه خپل ځان خلاص نه کړو د اوسه پورې. نو راځئ چې ټول په شریکه په دې کې هلې ځلې وکړو او د خپل ذهن کلیر کو په دې معامله کې چې دا زمونږ د پاره، زمونږ د مستقبل د پاره، د نوي کل د پاره، زمونږ د قوم او د ملک د مستقبل د پاره یو ډیر ښکلی اقدام دی کم چې د ډیرې مودې نه شروع دی، د کلونو نه شروع دی. هر میاشت، هر دویمه میاشت په دې باندې موږ دومره افرټس کوو، ریسورسز ور باندې خرج کوو. نو زما دردمندانه اپیل دی، پر خلوص اپیل دی زما ټولو عوامو ته، سپیشلی د چارسدې خلکو ته چې هغې رامخکې شي او زمونږ مټې جوړې شي، بلکې هغه چې کوم مونږ کار کوو پکار دی چې دا کار هغې کوي. نو دا څیزونه بیا د زور او د زبردستۍ نه دي، موږ له هم خوند نه راکوي چې موږ تلخي جوړه کړو، د چا بېعزتي وشي یا د چا خلاف قانوني کاروایي وشي، موږ هغې ته بالکل خبره نه رسول غواړو. دا زموږ یقین دی د چارسدې په عوامو باندې چې تیر کمپین کې تاسو موږ سره کوم مرسته کړې وه، کوم سپورټ مو راکړی و او دومره ښایسته طریقې سره هر څه وشو. راځئ چې یو ځل بیا هغه سپورټ ژوندی کو او موږ کوشش دا وکړو چې کوم افرټس تاسو کوئ، اهل قلم حضرات یې کوي، میډیا کوي، نور سټیک هولډرز یې کوي، هیلث اتھارټیز کوي، ډسټرکټ ایڈمنسټریشن کوي، پولیس کوي، نو ټول په شریکه د دې ناسور نه ځان خلاص کو او موږ سبا د یو باعزته قوم په طور باندې په هر فورم باندې ودرېدی شو او دا ویلی شو چې او موږ هم د دې علاج کړی دی او موږ پولیو ویکسین چې کوم دی د ملک نه ایریډیکیټ کو او وایپ آوټ هم کو. الحمدلله موږ یو باعزته او باوقاره قوم یو. ډیره مننه ډي پی او صاحب. د ډي پی او صاحب چې کوم عوامو ته اپیل و تاسو واورېدو چې خصوصي طور ماشومانو ته خپل دا پولیو څاڅکي ورکړي چې دا ملک هم د دې مرض نه خلاص شي. ډیره مننه. جی کتونکو دا د نیوز ون پولیو سپیشل پروګرام خپل کوربه عظمت ګل ته د بل پروګرام پورې اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.